خو چې چا قرباني اغستی وي اکثر خلک د قربانۍ څاروی والي بیا یې پې دا ساتنه بوجي یو یو ته سپاري او بل بل ته سپاري دا پې ډېر غټ بولي کاش چې دا د قربانۍ ساتونکې خبر وی چې د دې قربانۍ په دې ساتلو کې څومره اجر دی کاش چې دې خبر وی بیا به قرباني یو یو ته بل بل ته نه ټیل وخله حدیث مبارک کې راځي دی د قربانۍ څاروي چې څومره ګیا خوړلي او څومره اوبه څښلي دا به ټول الله تبارک وتعالی دې بنده له په تله د میزان کې تلي د قربانۍ د څاروي دا ګیا د اوبه به تلل شي دا ډېر په عقیدت باندې ساتئ او دا ډېر په شوق باندې ساتئ چې دې ته ګیا ورچې اوبه ږدي وای انشاءالله دا ګیا د اوبه به مې الله په تله د میزان کې تلي نو بیا به د قربانۍ څاروی ساتل په مونږ او تاسو باندې ګرانیږي نه قربانۍ څاروی ساتل به راباندې بیا آسان وي به هر صورت مسایل به ټیم په ټیم بیانو خدا یوه مسله لږه اهمه ده د ښکرو ده ډېر خلق دې کې شش و پنج کې پرېوځي یو اخکر وي یو د دې اخکر د پاسه هغه کڅوړه غونته لګېدلي د اخکر دې کې دنده هغه تیغي که هغه کڅوړه ترې نه وتلي نو هم په دې څاروي قرباني کېږي دا هېڅ خبره هم ده که دنده هغه اخکرې مات شوې خو چې لږه حصه د اخکر باقي پاتې چې لکه د څاروي په دې سر کې لږ غونته د اخکر څه حصه بار راوتې ښکاري نو په دې قرباني کې کو هر څومره ترې مات شوې مونږ که معمولي اخکر مات شوې نو نه وي په دې باندې قرباني نه کېږي نه اخکر که په نیمه کې مات شوی دی هم پې قرباني کېږي که د نیمې نه ډېر مات شوی دی هم پې قرباني کېږي علما وایي چې د اخکر دومره په ویښ کې مات شي چې دې ځای کې لږه کړم به پیدا شي او مزغو ته اثر ورسي په هغه ټیم کې په دې قرباني نه کېږي که لږه غونته اسم د اخکر باقي وي په دې سر کې دلته نور ټول اخکر مات دی خو لږ غونته اسه باقي شته دی په دې باندې قرباني کېږي دې کې هېڅ قباحت نشته دی یو خلق د دې غاښونو باره کې تپوس کې غاښې کړي دي او نه یې دي کړي نو غوا میخه چې دې کې 2 کاله پوره شوي غوا لکه سخی دی سخی ده کټې دی کټې دی کټی ده او کټې دی نو چې 2 کاله عمر یې پوره شوی وي نو په دې قرباني کېږي اگر که غاښې شته او که نشته خو ګورئ دا 2 کاله عمر چې هم ښه صحیح سړی چې هغه درته ووایي چې او 2 کاله عمر یې پوره دی بعضې سړی ګورئ دې کې غټ احتیاط کوي زه وایي زه دې ذمهوار یم وایي قرباني پې کېږي وایي زه بوزی نه یو تاجر ته یې وښیه سوداګر ته وایسي د دې به 2 کاله عمر پوری نو چې 2 کاله عمر یې پوره شوی په غویین څاروي کې او په میخین کې نو قرباني پې کېږي اوښ باره کې 15 کاله دی چې د اوښ بچې الې اوښ قربانۍ له الې چې 15 کاله یې پوره شوي او ګډه بیزه کې چې 1 کال پوره شوي نو قرباني پې کېږي البته په ګډ او ګډه کې دا خبره شته دی صرف چې د 6 کالو وي خو چې د وجود نه دومره صحتمني چې د کال عمره ښکارېږي نو بیا په هغې ګډه او په ګډه م قرباني کېږي چې د کال د هغې عمره ښکارېږي اگر چې عمر یې 6 میاشتې ولې نه وي او د دې نه علاوه چې سړی یو غټ څاروی لي او د هغه غاښونه بعضې خلق وایي یو غاښ یې وتی دی 2 چې د قربانۍ غټ څاروی الې لکه غاښونه یې مات شوي یا وتلي چې ډېر غاښونه وي او لږې وتلي او دی خوراک کولی شي بلکل پې قرباني کړي اوس کو ډېرې وتلي دي او یو څو پاتې دی هغه پې خوراک هم نشي کولی نو بیا په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي خو چې ډېرې باقي او لږې وتلي او خوراک دی ښه ښکلی کولی شي نو په دې څاروي باندې قرباني چې دا هغه کېږي او دا په هغې کې هېڅ نقصان نه راولي